الحج میاشت شروع شوه ده او پدې لسو ورځو د ذوالحجې کې اعمال د نور ورځو د اعمالو په نسبت باندې دا بهتر وي په احادیث مبارکو کې راغلي دي. مونږ 13 جمعه د بارکه سو مختصر خبره کړې هم و عزتمندو د ذوالحجې په دې ورځو کې د عرفې د ورځې نه تکبیرات د تشریق چې کوم دی دا شروع کیږي. تکبیرات تشریق دا څه ته ویل کیږي؟ نو تکبیرات تشریق دې کلماتو ته ویل کیږي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دې کلماتو ته تکبیرات د تشریق ویل شي. اوس دا تکبیرات د تشریق د کله نه شروع کیږي او د کومې ورځې پورې ویل کیږي؟ نو عزتمندو دا د عرفې د ورځې د سحر د منځ نه د ذوالحجې د 14 تاریخ یعنی د اختر د 4مې ورځې د مازیګر د منځ پورې دا تکبیرات د تشریق د هر فرض منځ نه پس ویل چې کوم دی دا واجب دی. او د عرفې د ورځې نه د 14 تاریخ د ذوالحجې د مازیګر د منځ پورې دا تقریبا 23 منځونه جوړیږي چې د دې 23 منځونو نه پس تکبیرات د تشریق ویل دا چې کوم دی واجب دی. اوس تکبیرات د تشریق ویل دا پچا باندې واجب او لازم دی؟ نو دا په امام او مقتدی دغه شان په مسبوق باندې ان د چانه چې کوم دی رکعات 2 شوي وي په هغه باندې یا په ځان له مونځ کوونکي باندې که هغه د خاریې وي او که هغه د باندې وي او دغه شان که دا مونځ په جمع وي او که ځان له وي دغه شان په نارینه او زنانه په دې ټولو باندې تکبیرات د تشریق ویل واجب دي. که امام وي که مقتدی وي او که د چانه رکعات 2 شوي وي په هغه باندې هم چې کوم دی ځان له تکبیرات د تشریق ویل دا واجب دی. یا د یو سړی نه جمع شوي وي او ځان له مونځ کوي نو په هغه باندې هم تکبیرات د تشریق ویل دا واجب دی. که دا سړی په خاریه کې وي نو هم تکبیرات د تشریق ویل په واجب دی. که دا سړی په بانډه کې وي نو هم تکبیرات د تشریق ویل دا په واجب دی. په سړی باندې هم واجب دی او په ښځه باندې هم واجب دی. خو فرق صرف دومره دی چې نارینه به په اوچت آواز باندې وي، زنانه به چې کوم دی په پټه باندې وي، ځکه چې د زنانه آواز عورت دی، هغه به تیز آواز باندې نه وي بلکې ځان سره به وي دا کلمات. نو دا په دې کسانو باندې چې کوم دی واجب دي. البته که د یو سړی نه هیر شو او د مونځ نه فارغ شو د مانځه منافي عمل وکړو لکه په زوره باندې خندا وکړه یا بل یو کار داسې وکړو چې هغه د مانځه سره منافي و نو بیا د تکبیرات د تشریق ویل چې کوم دی په کار نه دي.
او د تکبیراتو د تشریق قضا هم نشته دی. او که یو سړی مثال په تور منځ نه فارغ شو او د نه هیر شوی او د مانځه منافي عمل لا کړی نو چې وریاد شو ورته نو بیا ویلی شي. او که یو سړی منځ وکړو او په مانځه پسې لا تکبیرات ویلی نو چې او داسې فورا مات شو نو هم په دغه حالت کې دی وی او دس لدی نزي. البته که او دس لاړو او داسې وکړو نو بیا هم ویلی شي، خو په شرط د دې باندې چې د مانځه بل منافع عمل چې کوم دی نوي کړي. بهر حال دا د صاحبینو قول دی او د صاحبینو په قول باندې چې کوم دی په دې ځای کې د اکثر علماء کرامو فتوا ده